इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मान रहीम ګرانو ناظرینو السلام علیکم د تالاش چینل د طرفه راشد خان ډیره موده پس تاسو په خدمت کې حاضر دي. مونږ څه د کار وجوهات د وجې او داسې ډیر مسایلو د هغې د وجې مونږ ډیر لیټ راغو او نن د اختر درېیمه ورځ تاسو ټولو ملګرو مسلمانانو ته بار دي د ملک دي مسافر دي ای ته اختر مبارکۍ ورکو. نن مونږ راغلیو پېښور ته او د خپل پروډیوسر یوسف خان پشاوري ته په باره کې څه ډسکس کوو چې دی یو یونین جوړ کړی دی د سلمہ ستاره باندې په کې پي کې کې. نو هغې باره کې به دا مونږ دی نه معلومات کوو چې آیا دا ایسوسییشن تاسو جوړ کو نو دې ته به د کاریګر ته څه فایده وي او دا ما په خیال زما په ټینور لکه زمونږ چې څونه عمر دی او څونه دا ما په پیله ځل واورېده چې دا ته یو د دوی یو تنظیم جوړ شو. څنګه چې د هر څه تنظیم جوړیږي نو د زرعي د سلمې ستارې کشیدکارۍ یو تنظیم جوړ شو. مونږ ماما یوسف خان پشاوري په دې فیلډ کې کم از کم 40 نه 45 سال ډېر وړوکی و چې دې فیلډ ته راغلی دی او نن سبا ډېر لوی یو نوم یو ډیزاینر یادېږي چې لوی لوی ارشین سورحاب سنټر ارباب روډ کې چې څونه لوی لوی دکاندارانو نو هغې دپاره به دی ډیزاینینګ کولو او اوس هم الحمدلله ډېر لوی ډیزاینر دی تر لاهوره پورې ګجرواله چې څونه الحمدلله چې کم خپل یو ډیزاینینګ کوي خپل یو سیمپل هم جوړوي. نو نن به مونږ تاسو نه راځئ چې ملاقات وکړو. تاسو به مخکې مونږ سره ویډیوګانو کې لیدلی مي او دا د پروډیوسر هم دی او هر قسم هر فن مولام دی مونږ سره کیمرامینۍ کار هم دا کې یو شو کې دی او راځئ چې دی سره اوس مونږ خبر وکړو د دې باره کې ته معلومات وکړو چې دا کشیدګارۍ چې څونه کې پي کې دی دې کې تاسو را تنظیم جوړ کړئ. آیا دا غونډ پاکستان کې پکار دی که نه دا صرف کې پي کې پورې محدوده پکار دی د دې فایدې او د دې نقصانونه. نو راځئ ګرانو ناظرینو مونږ تاسو میلاوو زمونږ پروډیوسر صاحب زمونږ ډیزاینر او کیمرامین یوسف. السلام علیکم ماما جی او زمونږ پروډیوسر صاحب اختر مبارک شه جی. مونږ خو ډېره موده پس پروګرام ته راغو تاسو څه خیالات دي دې باره کې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو نه مخکې خو زه د خپل خوري شکریا ادا کوم چې دا غریب د نوخار نه راغې او ما ته ویل چې ماما د خپل دا زری چې تاسو کم یونین خبرې کوئ نو د دې باره کې ما ته لږ ووایئ چې د دې به فایده څه او نقصان به څه. نو زه ستا ډېره شکریا ادا کوم او د ټولو نه مخکې اختر دې مبارک شه او زما د دې نور ورونو دې اختر مبارک شي. نو راشد صاحب څنګه چې تاسو دا خبرې وکړئ که نه دا زمونږ چې کم یونین دی نو د یونین مقصد زمونږ صرف دا دی چې دې کې کارخاندار ته کاریګر ته یو سہولت میلو شي یو فایده میلو شي. ولې د 40 سال نه کم از کم زه دا کار کوم لیکن ما پکې اوسه پورې خپل کور جوړ نه کو لکه هغه پرورش هم پکې هغه طریقې سره نه کېږي چې کم طریقې سره کول پکار یو کاروبار دی که نه. او زمونږ د زری خو بیا داسې کار دی چې دا کاریګري دی ته وایي یعنی کاریګري دې ته ځکه وایي چې دې کې ډېر فینسي فینسي شیزونه جوړېږي د لاس کار دی. دا که انګریزان خلکو دا شیزونه اچولی نو هغوی به ډېر غټ تعداد سره قیمت ورکولی خو د هغوی لباس بدل دی نو هغه دې شیز ته ځکه دومره توجه نه ورکوي یعنې دې کې ډېر فینسي کارونه جوړېږي د ولې ټول د لاس کار دی. نو د دې یونین مقصد زمونږ دا و چې مونږ د خپل مات ګوډرونه چې څونه دي دا راغونډ کړو او دوی سره کینو او دوی سره مونږ یو خبر اتر وکړو چې یاره مونږ د یونین جوړو. نو په دې باندې ډېر خلک مونږ سره متفق شو او شکر الحمدلله دې ټایم کې کم از کم 200 نه بره کسان زموږ پیج ته رال او داسې لکه نور دا خو روژه وه په دې روژه کې مونږ هغه کلو ته ونه رسېدو هغه ځایونو ته لا ونه رسېدلو. نو انشاءالله بس دا اوس اختر دی دا د اختر چوټیانې چې ختمې شي او خدای وکړي چې دا کرونا وایرس چې کم راغلی دا د الله پاک ختم کړي نو انشاءالله مونږ به بیا یو ځل باروزو او دا چې کم پاتې کارخاندارونه دي مونږ به دوی سره پې خبره کوو او دوی به مونږ ځان ته راغواړو. ستاسو خبره ګل په بدله لکه مونږ هم لکه تاسو سره وخت وشو واړه لوی شو مونږ کارخانهدار ګورو لکه اوس لکه مونږ دونه پورې اورېدلي دي چې لکه اوس تاسو سره یو کاریګر کېناستو یا کارخانهدار دی هغه یو دکاندار نه شوټ وروړو نو مونږ داسې تاسو سره تللي مو د ارشین ته هم تللي سورحاب ته هم تللي او باقي ډېر داسې دکاندارانو ته تللي چې لکه بیا د کارخانهدارو باندې ګرځو مونږ دې نه مخکې په کارخانو باندې یو پروګرام کړی دی زمونږ په پیج باندې پروت دی لکه ستاسو زیاتر مسایل هم شته دی کې جی لکه ولې چې ستاسو اتفاق اوس په الله پاک وکړي چې یاره ستاسو دا کم یونین اتفاق راشي ستاسو ریټونه لکه اوس مثال یو دوپټه دا شرټ ته په 2000 کې بل وایي په 1.5 کوم کلی کې یو کس ناسې هغه وایي په 1500 کوم نو آیا د دې هم نقصانات شته دی که نه کاریګر ته یا تاسو کارخانهدار ته؟
بالکل د دې خو کافی نقصان دی که نه. اوس یو کس دی مثال خبره کور کې ناست دی په بیټک کې به کار کوي کرۍ بیل پې نشته دی د کور خرچې شوله زه مثال چای شوه یا قهوه شوه یا روټۍ شوله او موږ کم چې بار کارخانداران ناست دي د دوی غټ نقصان هم دی چې د هغې باندې د ټول دکان مثال یا د چې کم بیټک نیولی یا څه غټ ځای نیولی د هغې کرۍ ده 10 نه 15,000 روپۍ نن سبا کم از کم کرۍ ده. بیا هغه شان میلمۍ زما راځي یار دوست راشي مثال خبره د هغې دپاره نو ټوټلی چې مونږ چانبین واچو که نه نو موږ ته پکې ډېر نقصان را رسي. هغه په دې باندې چې هغه خو زه یوازې ناست یا یو کس ځان سره کینولی دی نو هغه وایي چې زه نور څه نه د خپله دیاړي ما ته په کور کې پاتې کېږي. خو لکه دلته هغه دا نه ګوري چې د کارخاندار باندې څومره بوج دی نو بیا دکاندار دا نه ګوري چې د یوازې دی او تا سره 10 کاریګران دي. هغه وایي یار زما کار سره مقصد دی دیم راله کار جوړ کو تیم راله جوړې خو هغه کار کې ډېر فرق راځي. خو بس دا یو بدقسمتي به دې ته وویو او بس صحیح ده بس د نور غریبانانو پکې به خدای رزق لیکلی. دا خبره اوس زه لکه مونږ خوشحال شو او زه به چې راتلو تاسو به دا خبره ډېره مودې نه کوله چې یو یونین جوړ شي چې زمونږ کومه فیصله یا متحدي ولې دا یونین داسې یو وي چې دا یونین جوړ شي نو بیا ټول دکانداران آیا نور چې څونه خلک دي هغوی تاسو ته لکه یو فیصله مانی چې بی دا کار به کوو دا به نه کوو او دې کې بیا یو فایده تاسو دې کې مزید هم کولی شئ چې لکه دې کې تاسو لکه اوس داسې غریب کاریګران ولې چې دې کې ټول غریب دي لکه مالدار هم بګي وي خو داسې تاسو چې د یونین کې داسې یو خبره خپل صدر ته جنرال سیکرټري ته یا فاینانس ډپارټمنټ چې تاسو کم جوړیږي اطلاعات دي چې هغې ته ووایي چې یاره مونږ به هفتواري هر چا چې څونه ورس کېږي 10 روپۍ 20 روپۍ 50 روپۍ دا یو چنده غونډو او د دې یو مشر سره اچانک تاسو کاریګرانو کې چې هر ځای کې کاریګري یا دغې په چا باندې څه داسې اتفاقاً څه حادثه راشي نو چې تاسو هغه سره یو فنډینګ کوئ نو لکه دې باره کې تاسو مزید بس تاسو خپل صدر ته وایي. دا خو اصل کې چې زمونږ صدر صاحب چې کم دی امجد خان هغې په دې ټوله خبره باندې ځکه چې تعلیم یافتم دی او هغه دا ټایم کې چې کم دی نو په دې پی ټي آی کې یو ده باندې هم دی نو هغه په دې ټولو خبرو باندې پوهېږي لکه زمونږ تعلیم نشته مونږ پې دونه نه رسېږو خو هغه لکه په دې هر یو شیز باندې پوهېږي او هغه پکې ډېر دلچسپي اخلي او ډېره منډه ترړه وخي څه پوه شوې. بل ته اتفاق خبره تاسو وکړله نو اتفاق زمونږ به داسې راځي لکه اوس به زه تاسو ته یو مثال درکړم چې پرون یو فوتګیانې شوې وې دوه نو مونږ میسیج پرېښوستو ټول ورونو ته چې یار ځان راورسوئ مطلب دې ټایم کې نو خیر انسان دی څه به پکې مصروفه به و یا ډېر خبرې هم پکې راتله میلمه اختر ورځې د شپې دي که نه په دې مونږ خفه کېږو نه خو لکه دقې ته اتفاق وایي او چې سرونه راورسېدل نو مونږ خوشحاله شو چې زه دې کې دلچسپي اخلي لګیا دي نو دې کې دې ټایم که زه تاسو ته ووایم په 100 کې چې کم دی نو 20% خلک رالل او دا باقي 80% خلک چې کم دي دا لا پاتې دي نو زمونږ دا هم کوشش دی چې موږ پنجاب پورې ورشو. دې ټایم کې د پنجاب نه موږ سره 4-5 رونه چې کم دي نو زمونږ په دې ګروپ کې شامل دي او د هغوی هم دغه مطالبه ده او د هغوی دی چې یاره مونږ دلته په دې دغه کې پنجاب کې هم دا یونین خپل جوړ کړو او بیا زمونږ کلیکشن یو شي نو دا به یو طاقت یو پاور به مونږ ته میلو شي. بل په دې کې فایده دا ده چې خدا نه خواسته څه انسان دی سستا مریض یا زما مریض یا د بل وینې ضرورت دی په هسپتال کې نو هغه که د ګروپ ته یو میسیج کوي نو کم از کم چې 50 نه او 25 کسان هم هغې له ورسېږي یا په 300 کسانو کې چې 100 کسان هم ورسېږي نو په هسپتال کې د هغې یو ډېر غټ عزت پې باندې جوړېږي یو طاقت دی. بله خبره چې کومه دا ده دا چندې والا خبره چې تاسو وکړله نو زمونږ ورونو شکر الحمدلله په دې روژه کې څه نه څه چنده ورکړله او هغه مونږ هغه خلکو ته ورسول کم چې حقدار وو نو هغې کې منصور خان زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې منصور خان چې کم دی د پکې ډېره خواري او زاري کړې ده او بې لالچ او بې غرضه مطلب دا دی یعنې هغې ته د دې شیزونو ضرورت نشته خو هغه وایي چې یاره د دې خلکو خدمت وکړو نو په هغې کې چې څه چنده راله هغه مونږ هغه خلکو ته ور ورسوله او الله دې په خپل در کې قبول او منظور کړي. نو بس راشد بھائی دا طاقت دی دا طاقت دی دا مونږ ته یو طاقت ملاویږي په دې باندې چې دې کې دا څونه مات ګوډ خلک دی بلکې ټول کارخانداران غریبانان دې ټایم کې مات ګوډ دي نو زمونږ د دې میشن مقصد صرف دا دی چې مونږ ټول متفق شو او یو موټی جوړ شو. تاسو خبرو که تاسو چې کم صدر دی امجد صاحب پی ټی آی کې نن سبا څه عہده مانیم دی نو دا خو تاسو ډېره د خوشحالۍ خبره ده
او ډېر د فخر خبره ده چې لکه زه وایم زمونږ خپل خیال دا دی چې د دې ویډیو په نظام یا ستاسو په وساطت باندې امجد صاحب ته دا دغه وشي چې کم از کم صوبایي حکومت نه لکه کم از کم د دې زري څونه طبقه ده نو دې دپاره ترې فنډینګ هم وکړي لکه دې فنډینګ سره به دی چې دا به لکه تاسو سره پروت وي لکه څنګه چې ووایي چې یاره لکه اتفاقي څه حادثه راغله خوشحالي هم پکې راتلی شي د چا څه خوشحالي راشي یا څه وشي نو تاسو هغوی ته ورکړي دې کې تاسو سره ډېر داسې راتلی شي چې یاره نو دې کې به ستاسو دا مضبوطی نو ستاسو چې کم کاریګر دی نو هغه به هم خوشحالي او ستاسو دا څونه یونین چې دا به نوره مضبوطي نو تاسو دې باره کې لکه کم از کم د امجد صاحب ته به دا خبره رسوئ او د دې په وساطت باندې چې کم از کم هغه صوبایي حکومت ته مو وایي چې یاره زمونږ هم دغه شان غریبي ده کرونا د وجې مونږ ته پته وه چې په تېر شوي کال باندې ستاسو ډېر کار خراب و ډېر کسان پکې بېروزګار هم او دا اختر هم راغو پکې اوس بیا لاکډاونونه دي نو دې باره کې به هم امجد صاحب ته ستاسو خبره کوئ بالکل جی موږ خو څه چې لکه امجد صاحب په خپله موږ ته لارې ښیي که نه چې یاره دې سټپ نه پس به موږ داسې سټپ اوچتو د دې سټپ نه پس به موږ داسې سټپ اوچتو نو لکه ما خو تاته وویل چې زموږ تعلیم نشته په ډېر زیات دغه باندې موږ نه پوهېږو خو دا صدر صاحب چې کم زمونږ دی او زمونږ چیرمین صاحب دی هغوی موږ ته بیا دا اوس موږ خپل یو آیین ولیکلو مطلب دا دی چې موږ به په کمو خبرو باندې کار کوو نو دا د کرونا د وجې موږ خپل میټینګونه چې کم دي دا دغه کړي ختم کړي نو چې اوس دا کرونا او د اختر انشاءالله بس ختمېدو والا دی نو دې نه پس په دا غونډه راغواړو نو دا چې یو متفق شي او څه کسان راشي نو بیا هغه حکومت ته موږ مخکې کولی شو که نه نو یو یونین مطلب یې دا چې هغې کې کم از کم تعداد پکار دی نو انشاءالله چې دا تعداد به را جوړ شي نو بیا به د هغې نه پس یو غټ میټینګ به کوو بلکې موږ پیل هم یو ځل ډېر غټ میټینګ شوی دی او ډېر کارخانداران موږ سره چې کم دی رجسټر دي خو لکه ډېر ټایم وشو چې ټول پکې خاموش او بس هر سړی خپل کارونو کې په دغه کې بس بند او بله خبره دا ده چې کاروبار چې کم دی دا چې څونه به ښه کېږي نو کارخاندار سړی به ترې فایده اخلي موږ سره کم کاریګر غریب ناست دی مثال خبره د هغې هم دومره دیاړي نه ده کم چې حق دی دې وخت کې ولې چې ګرانې د خرچې دي نو په دې وجه موږ ویو چې موږ سره دکاندار ښه شي نو موږ به کاریګر سره ښه شو دې وخت کې ما ته ذهن کې یو خبره راغله دا خبرې ډېرې اوږدېږي مونږ دې نه مخکې تیر شوي یو کشیدکارۍ باندې یو پروګرام کړی نو هغې کې د ابرار کارخانه کې یو دوه باباګان ناست وو هغه وخت کې مونږ هم دغه خبر وکړه نو تاسو سره لکه کم از کم د 40 نه 50 55 60 65 سال لکه دا ضعیف کسان دي او هغوی ډېر د مجبورۍ نه لګیا دي لکه بالکل هغوی کې ناستېدو کې مهیته مسله وي نو دا مونږ چې کمې خبرې وکړې نو هغې ته به دې کې هم هغوی ته فایده وي ولې چې د دې کشیدکارۍ څه مستقبل نشته دا خو چې دغه تاسو ستنه وښئ نو ټیک شو یو شی به را روانې پیسې نو چې ستنه نو لکه د دې هم داسې یو تاسو لاحمل تیار کړئ چې کم از کم لکه د 60 65 سالو ته رسي چې هغوی ته تاسو لکه دونه څه ورکولی شي چې ای پې کور چلولی شي بالکل ما تاسو ته وویل که نه چې دا لږه چنده کومه راغونډه شوې وه نو دا موږ هماغه خلکو ته ورسول چې کم بیخي غریبانانو بس بله ساسره نه وه او زموږ د سلمې چې کم دا کار دی نو دې کې چې بس اینډ شي څو پورې چې بس تا لاس یا نظر د کار کوي نو ټیک د تا هغې پورې ځان له بچولی یو څه ګټلی شي خو که دا دواړه شیزونه دې ختم شولو نو لکه بعضې ځي کې کارخانهدار هم دې شیز ته بیا نه ګوري چې دا بزرګ دی مشر دی هغه دا ګوري چې یار دا سړی ډېر سلو کار کوي دا ما ته واره نه کوي نو مونږ کارخاندارانو کې هم داسې لږ دغه شته دی پوه شوې خو زه به تاسو ټول ورونو ته دا ووایم چې برای مهرباني وکړئ که چا سره هم دغه شانتې ضعیف کس کښېني اول خو پکار نه دی او چې کښېني نو هغوی ډېر عزت کوئ د دې سپیډ کاریګر نه د هغې زیات چې هغه مایوسه نه شي چې یاره زما دی دغه ته ولې سبا موږ سره هم داسې کېدی شي عمر دی روان دی زه نن دا دی مثال خبره د 60 سالو ته به قریب یم تقریبا نو داسې به 10 کاله پس به مثال خبره زم بالکل د دې کار نه کنډم شم نو که ما چا سره څنګه کړي ما سره هم بیا داسې کېږي نو نه دي داسې کول پکار او زموږ سلمې والا ډېر خرونه هم پکې شته دی چې هغوی د دې شیز نو موږ اوس دا یو میشن جوړ کړی دی چې د 40 سال نه 45 سال نه کم سړی ووړي موږ ویو چې په کور کښېني او د هغې یو موضوع یو دغه وتړو د میاشتې چې بس دې له به دونه کور ته رسېږي نو بس دا باله کېږي چې انشاءالله دا ټول رونه په اتفاق سره او په احتیاط سره راجمع شي او دا شی مضبوط شي نو انشاءالله سرکار د طرف نه به لازمي دا بغیر د سرکار نه دا به موږ رجسټر کوو سرکار سره او باقي زموږ صدر صاحب چې کم دی الله دې هغه سره ډېر ښه وکړي هغه
بې لالچه بې دغه دی کې ډېره منډه وي بلکې هغه پی ټي آی کې چې کم دی ښه دغه ورته میلاویږي مراد خو هغه شي ته زړه نه دغه کوي او په دې خپل غریبۍ کې هغه خوشحاله دی هغه وایي زه بچو دپاره آخرت خپل نه خرابوم نو زه امجد صاحب ستاسو ته سلام کوم چې ستاسو دومره جذبه ده او ځکه موږ تاسو سره منډه ترله وخوار ځای ته دا اوجي موږ سره یوسف پشاوري تاسو د دې خبرې واورېدې د زړه د کومې نه چې کومې خبرې تاسو واورېدې او وی کې ډېرې ښې خبرې وکړي د دې دا جذبه هم ده چې کاش چې زما وس کې څو نه وي چې زه د دې میډیا د دې سوشل میډیا په وساطت باندې زه د خلکو ته ورسوم او بل خبره دا ده ولې چې مونږ خو وسره واړه لوي شو او کله به چې مونږ راغو نو دغه خبرې به کېدي چې یاره زه څوک یم لکه ماله د خدای پاک دونه وس راکړي چې زه یو تنظیم جوړ کړم تنظیم دا د ډېر د دې کم از کم د 10-15 سال مخکې دا خبره ده چې دا یوسف صاحب زموږ ماما به هم دغه خبره کوله چې یاره زه داسې کم تنظیم جوړ کړم چې یاره دا یوځای شي ولې چې مونږ کته مونږ به راتلو واړه به کارخانه کې به ورسره ناستو کله یو کاریګر کله بل نو هغه بې اتفاقي غوندې به وه کاریګر ته نن دلته کې 10 روپۍ میلاویږي بل ځای کې ورته 12 میلاویږي ابالته نه پرې خو منډه بېګا مونږ به لیزه دا مونږ به هر څه کته نو نن انشاءالله زمونږ لکه ډېرو ملګرو به دا دواګانې کړې وي او د یوسف صاحب هغه یو خوب یو ارمان و هغه هم پوره شو چې یو یونین جوړ شو نو زه نو دې کې چې هر قسم له څوک زیاتیات راځي یا داسې غم خادي راځي نو ټول یونین به د امجد په سربراهۍ کې نور چې څونه ټیم دی دی سره لاندې جنرال سیکریټري دی سینیئر نائب صدر دی فاینانس ډپارټمنټ دی اطلاعات دی او بل خبره دا ده تاسو چې کم اطلاعات دی سیکریټري اطلاعات ټول ذمہواری د سیکریټري اطلاعات باندې ده ولې چې سیکریټري اطلاعات ده چې د به د څونه دي سل دي 200 دي 500 ریزر دي د سره برابر ساتي او د خلکو ته راپورټ ساتي نو زه ګرانو ناظرینو او جی او دا خو مونږ ډېر مخکې نه صدر مونږ ماما ته ویلو چې د صدر امجد سره مونږ ته پروګرام داسې شټ کا چې انټرویو دی والو او هغه هم د دې باره کې څه معلومات وکړو نو مونږ کوشش دا چې یاره مونږ ته څونه زر صدر صاحب اجازه راکړي او ټایم راکړي نو مونږ هغه هم انټرویو یالو نو ګرانو ناظرینو مونږ ته دې وخت اجازه راکړئ زه یم راشد خان د تالاش ون چینل د طرفه او ان شاء الله زر به اوس موږ تاسو ته بل پروګرام دینه پس پم در زر یو پروګرام کو د اختر په باره کې د ماشومانو سره نو د دې ریلیز کېدو نه پس به موږ ان شاء الله تاسو ته بل پروګرام مو شو کو نو موږ تاسو نه ارګلې غواړو د ټولو د اختر مبارک شه او جنگ جګړه مکوي او د ایس او پیز خیال ساتي او بالکل د کرونا بیماری شته دی او د دې خیال ساتي یو بل نه لګ فاصله کې ساتي او یو بل سره لازم ملاوي د احتیاط وکي نو احتیاط دا دی چې تاسو به لکه د هسپتال د بیمارونو بچي او د ټینشن پریشانی نه السلام علیکم د تالاش وند طرفه راشد خان ته اجازه ورکړي